الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن حديث كتاب الله فإن هدي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها فإن وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض عدو حسنا صدق الله خالقنا العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حمد سنادي فاكر دقالة سأل الله جل جلاله فالقرآن عظيم فاكر وفرمه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. اے رخلو چاچ ایمان آوڑے لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي تاسي اخبر آواز من پورتکوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام در مخ یا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر آواز او تاسو تک هم د خپل انبیاء کرام او خاص کر د صحابه کرام او د خپل سزا تر مخ تک یعنی بیادبی گستاخی د انبیاء کرام خصوصا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام گستاخی خصوصا د تابعین او د تبع تابعین او د اصحاب کرام د غره کم راځي تر علماء کرام او تر مفسرین او تر محدثین او تر علماء الله جل جلاله په خپل قران پاک کې فرمایل چې تاسو आवाज هم پورته کوئ بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس ټیم اصحاب کرام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د دین بارک پښتنه کوله جس ټیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ودو خلق ته اصحاب کرام ته جواب ورکوله هغه سوال به دومره په انتها په آداب په احترام په قدر په عزت کوله چې ورته په آرام په سلام به واچول بیا به سیرته کښې نستره بیا به د وخت موقع وغوښتله بیادبی به نه کوي چې رانوتی فورن به وجه لاړې به کښې به نستی که څه هم نبی علیه الصلاة والسلام یوازې به ناست که څه هم نبی علیه الصلاة والسلام په عبادت کې به مشغوله نه وله بیا به نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې اوس ووایه څه وایه او څه کار دی درنو دوستانو بیا به اصحابي دومره په سلو اواز کې غږېدی علماء کرام فرمایي
چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاۃ والسلام تر مخ بوجغه بیا به نبی علیه السلام دوباره بیا ورته الله تسوي باندې نس بزور وای دومره پکشته आवाज کې بعد نبی علیه السلام څخه بیا دا سلسله الانبیاء نبی علیه الصلاۃ والسلام با الله جل جلاله په اصحاب کرام دغه کوم مرتبه ورکړه دا مرتبه خلل اصحاب کرام او تابعین ته تبع تابعین مجتهدین ائمه مجتهدین نن الحمدلله الله جل جلاله علماء کرام تر کړه مگر انسان دومره په غفلت کې دی چې د الله جل جلاله هغه خوش پیغمبر هغه وطن نه دي زپات دومره په غفلت کې د اصحاب کرامو ګستاخیم شروع کوي دومره په نفرت او دومره په غفلت کې د انسان پروت چې د علماء کرامو ګستاخیم کوي محترم دوستان الله جل جلاله بل ځای په قران پاک کې فرمایي وَيَا خلقو چې تاسې سټیم دغه محبت اتفاق اتحاد د علماء کرامو د انبیاء کرامو خصوصا بالخصوص د الله جل جلاله دا چې په انسان په ځان کې پیدا کړي نو کوم عبادت چې کوي دغه عبادت هغه شرط د وزن ته معلوم الله جل جلاله ونبي عليه الصلاه والسلام تو فرمایله چې اسلام پنځه بنیاد بیا نبی عليه الصلاه والسلام په قران پاک کې هم راغلي دي چې د مانځ کلمې دا شرطونه د مانځ دا شرطونه د روزې دا شرطونه د زکات دا شرطونه د حج دا شرطونه هغه شرطونه چې انسان په ځان کې راولي بیا هغه انسان په ځل کې د الله مینه محبت پیدا شي بیا هغه د انسان په ځل کې د انبیاء کرامو د اصحاب کرامو د تابعین د علماء کرامو مینه محبت پیدا شي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای چې څوک زما د وارثانو څوک زما د وارثانو دشمنی کوي هغه دا رقم دی لکه هغه چې زما دشمنی کوي څوک چې زما دشمنی کوي هغه دا رقم دی لکه د الله جل جلاله دشمنی وای فرمایي وای انسان کدا وای چې الله جل جلاله سره پر راس جنگ کوي هغه انسان د زما او زما د وارثانو په خلاف ودرېږي دوم کار دا وایي چې هغه انسان د سود شروع بل محترم دوستان خبر ډېر ورځي د انسان د شرط دا دی چې دغه مینه محبت د اتفاق په ځان کې راوستل دا انسان د وزن ته د هر عبادت شرطونه معلوم اول کلمه مبارک کلمه دا څنګه شرطونه لري د انسان د لپاره څه شرط لري اول شرط دا دی کلمه لپاره چې انسان به اول سنت وي الحمدلله انسان سنت دوم بیا به انسان دومره خامخا په ځان کې راولي چې دا انسان تصدیق باللسان او تصدیق بالقلب یعنی په زړه په خوله به اقرار کوي په زړه کې به تصدیق کوي دا انسان صرف داسې نه راځي چې په زړه باندې ووایي او په خوله د الله جل جلاله منکرات کوه یا دا رقم وکړه چې په خوله باندې اسلام راوړه او په زړه کې د منکرات کوه منافقت کوه دا هم تصدیق نه دوم عبادت منځ مبارک منځ دا هغه عبادت دی چې هغه تنها عن الفحشاء والمنکر هغه انسان و الله جل جلاله ته ګام پر ګام نږدې کوي هغه انسان د الله جل جلاله پر راس خبر دی هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سترګو ټنډک دی په قبر کې د انسان د پار رڼا ده په قبر کې اول پوښتنه ورځ محشر اول پوښتنه د منځ د انسان ځکه شي او بل محترم دوستان د منځ د پار اول شرط هغه او دست اول شرط استنجاء او دست الله جل جلاله په قران پاک کې فرمایي اے خلکو ستاش سچم پورته سل خپل خوبو بیا تاسو ولر سي خپل مخونه پریمځي لاسونه پریمځي
شيء وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين تاسو خپل مخونه پرېمنځئ لاسونه پرېمنځئ بیا پښې پرېمنځئ مسح وکئ هر شی خپل مقدار شولئ اوس انسان اودس څنګه اودس کوي اودس خو دا رقم اودس کوي چې بالکل دا رقم اوبه باندې سهار د اوبو پاکوالی نه معلومه بیا چې اوبه پاکې ور پیدا سي بیا د انسان دومره اوبه په اودس کې استعمالي کړي چې هغه بدن کې خامخا وچوالی ځای پاتې شي تازه نه وي بیا د انسان دومره اوبه استعمالي کړي وسواسې له ځانه جوړ کړي چې د یوې بندې پر ځای باندې لس بندې اوبه توي دا هم اسراف دی حرام دی ګناه ده درمو دوستان اودس الله جل جلاله د انسان د عبادت لپاره هر عبادت چې کې په اوداسي کې به کوي هر عبادت په اوداسي کې کول دا رقم دی لکه انسان چې تازه لچنه مور پیدا شي هغه عبادت دا رقم صفاله او انسان دا رقم کوي چې یو سهار اودس وکا ماپښین منځ په وکا مازګر منځ په وکا ماښام منځ په وکا ماخستن منځ په وکا په دې مابینځ کې په هر منځ کې په استنجا کې درود په هر منځ کې په ځان نه خبر چې نه چیر څنګه ورسې خوب ولګي هر منځ کې انسان په دا نه معلوم چې زما په بدن کې کم ځای چوټ ولګي کم ځای خوش کم ځای زخمی کم ځای وینه وته په دا انسان د دغه خیال نه ساتي هغه منځ به معنا سي هغه عبادت به معنا سي هغه سجده او رکوع به معنا سي هغه انسان په اوداسه کې چې کم انسان په اوداسه کې خوب نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای کم انسان چې په اودس وکړي بیا ویده شي اودس وکړي بیا ویده شي وای د خوب دا خوب په عبادت باندې الله جل جلاله سپاري کم انسان چې اودس وکړي په اوداسه کې ګرځي بیا اودس وخت نه تیری دا انسان که د غیر ناسم الله جل جلاله د غیر ناس په عبادت کې سپاري سره دا انسان غیبت بچاو له بدعت له کفر له شرک بچاو دا انسان د الله جل جلاله په اشراف کې چې هغه طهارت دی په هغه په پاکیزګي کې دی ناسه په دې وجه انسان الله جل جلاله په ثواب کسبري بل محترم دوستان او داس بعض خلک دا رقم وکړي چې هغه او داس شمار نه وي مخ دا رقم پریمي چې غټ جوړوي چې په هغه کې خلال واجب وي چې دا خلال نه کوي خالي بس دا کوم ښکارا مخ پریمي هغه جره پر نه پریمي خلال نه کوي ډیر خلک چې د موټ قدر جري هغه انسان په دا خبر نه دي چې خلال وچشته او کوم انسان چې جره نه لري هغه انسان بیا جره لاس تر هغه به خون نه وړي هغه به خو تر غوجو تر وزناینو تر لاندې به تر زنی تر دا ځای نه وړي صرف مخ وبو غرجه بده او دست لاس دار کم پریمنځي چې هغه مش نور کی مشینه بغي ساده او په غرزي محترم دوستانو الله جل جلاله خصوصا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي قرآن مجید کې ما آیا ستا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اتا سبعه قوم يحدثني اتا سبعه قوم فقال يا نبي عليه الصلاه والسلام يكن یو قوم تراله بیا خپل استنجا بعد بیا ابدس کوله ابدس څنګه وکړي نبی عليه الصلاه والسلام د ټول مخ اول لاسونه پرېږدي فلاسو کې مشخلق په بوت په مابینس کې لاس کوي بدغی لاس تیر کې هغه خامخا د لاس مابینس کې دغه پاتې دا انسان د پاره د لاس اول صفا کول نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي وای تاسو تر اوس تر هغه پر لاس ولوش تمور چوي تر ها وخت پورې تر خپل لاس نه پرېمځل نو بیا لاس له پرېمځلو بعد حدیث شریف دی لاس پرېمځلو بعد بیا نبی عليه الصلاه والسلام او خلته وبو چولې بیا غرغړه وکړه بیا بعض روایتو کې راځي په حدیث کې چې خپل د مبارکه ګوته د شهادت ګوته دا ټینګ په خلو کې ولا بعض روایت کې علما کرام فرمایي چې نبی عليه الصلاه والسلام بل ځان سره مسواک ګرځول مسواک به ول د مسواک به جلا پیدا دغه جلا ثواب دا هغه موږ د مسواک په اوداسن موږ دغه به الله جل جلاله سم درجه نور زیات دا رقم دی محترم دوستان لکه یو انسان چې دا وایي چې دا یو شی په پلاني گیج کې دی دا په 5 گیج کې دی دا په 10 گیج کې دی دا رقم الله جل جلاله او دا څنګه ته شایسته کې
څنګه ورته برابرې هغه کوم الله جل جلاله هغه نوز درجه پورته کوي بیا د دریو خبره پځ خپل بعد بیا درې واره دا کمچی ګوت د کین لاس کمچی ګوت په شلا صبر وګورئ په کین لاس کمچی ګوت د په فز مبارک ول بیا هغه بعد مخ مبارک لويشتانو زخمینو ته اوزنینو لاندې تر دجله تر زینو مبارک دغه پریمزل بیا هغه بعد درې واره کجره مبارک غټه ولا هر انسان د خامخا د خلال لا خپل امام لا خپل مسجد د امام زخه یا لا خپل یو دار کم دوست عالم زخه دا معلومه کې چې خلال و چشته وای سنه کیږي په دې انسان غالبا دي بیا هغه بعد بیا لاس مبارک خاص تر دغه ځای پورې بیا هغه بعد بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام مس مبارک مس زمش خلق خلاص خلیفہ پټکیک شي په لونګي یا بعض خلک خالی بس پر سر لاس تر کې د مسله په دا سټ کې لاس را تیر کې علما کرام فرمایي وای دا لاس را کښوانګه په سټ کې دا بدعت دی دا سټ کې دا رقم لاس را کښ دا بدعت دی تیر خپل استادانو لا خپل مسجد امامانو دا معلوم کی وزن مسح معلومه کوي مخبر من زنګ معلومه کوي هغه مقدار وزن ته معلوم کوي کم از کم په عبادت مو خوان به کم از کم بیا د انسان په ذکر د الله مینه محبت پیدا بیا هغه بعد مس مبارک درې ګوت دا رقم نیولې تر سر تر پورې ثلث د سر بیا هغه بعد دوی ګوت پات هغه په وښ کې بیا به دوباره د سټ د پاره دوباره بیا لاس په تازه او بولند کړي په سټ کې لاس سټ شجدانګه ده په شوانګه نسل پکې جمهور علما کرام فرمایي دا بدعت دی بیا هغه بعد بیا شی مبارک شي بیا کنه شه هم دا رقم نه بعضی وینم تر ګوندو شي پر منځي بعضی به وینم چې خالی بس سره ویلړي په مابینس کې د کوم مابینس کې وڅې پات شي د پندې سره کوئی وڅې پات نو دا او داسه شرطونه دا او داسه خاص د عبادت مغز دا او داس دا چې خاص او عبادت انسان مؤمنه محبت کې پیدا کوي په او داسه په منځو په دا رقم نور عبادتو کې هغه انسان کې اخلاص پیدا کوي هغه انسان په زړه کې نور پیدا کوي د انسان په زړه په مینه په بدن کې نور پیدا کوي او ورځ په قیامت دا هغه انسان و نبی علیه الصلاه والسلام ته وفرمایل چې یا رسول الله ورځ په قیامت به تا خپل امتیان په دا نور خلق به څه پیژنې دون کفار دي دون خلق دي نور انبیاء کرام امتیان هم ستا دا ستا امتی به سمان میږي دور ته ویل زما امتی به داسې معلومیږي چې هغه به اودس سم ښایسته اودسونه کړي مخ به روښان وي لاسونه به روښان وي پښې به روښان وي سر به د سنه مثال په اودس کم ځای لنګېږي او به ټوټل روښان وي زما امتی به معلوم وي دا رقم به معلوم وي لکه یو ستوری یو شاته بل تور ټکی دا زما امتی به د ستوري په شان کې سپین رڼا به ولاړ وي دا زما امتی محترم دوستان او داس په دغه خیال خاص خیال وساتي او دا سباره کې د خپل استادانو د خپل علما کرامو د خپل امامانو آل وکړي دي شبره خاص کر د مسجد بارکه بیا به انسان په ځکه مینه پیدا شي بیا به انسان بل انسان نه ملامتي چې پلانې له وجه خو دا کار دی نو پلانې له هر انسان چې خپل غلطي له ځان وباسي ان شاء الله ولادتم ان شاء الله العزيز د الله د رحمت دروازې بخلاص شي انسان په ځکه به نور پیدا شي انسان بل خپل عبادت خوند واخلي انسان د بخور ژوند زندگی به خوند ورکړي محترم دوستان الله جل جلاله مستعد د خبرو عمل په فکر نصیب کړي دعا وغواړم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اللهم تب علينا قبل الموت وسهل علينا سكرات الموت وارحم علينا عند الموت ولا تعذب بعد الموت إلهي ثم أعلم إسلام مسلمان فتمام أعلم إسلام مسلمان من أخبر خصوصي فضل رحمة تمام أعلم إسلام مسلمان الدنيا رسول إلهي طول أعلم إسلام مسلمان قبرهم طول قبرهم ده جنة بغلچو د ټول پر حال باندې رحم فضل کرم وکړي الهي به سمجد پر حال باندې راځي په موږ باندې خصوصي رحم فضل کرم وکړي الهي سمع علم اسلام مسلمانان بیماران دي کته کورو کې په حاضر مجلس کې په هسپتالو کې الهي ټول د شفای کامله عاجله د امام مستمرو الهي سمع علم اسلام مسلمان قرضدارتون عیب حضور راځي سمع علم اسلام مسلمانان پریشان ګډګټ ولایت پریشانونه راځي الهي سمع علم اسلام مسلمانان خصوصا حاضر مجلس په ځکه کم شرح حالتونه لري تخل سره د شرح حالتونه ورکړي الهي استاپ لاره ټول فکر نصیب کړي الهي د نبی عليه الصلاه والسلام په لاره ټول فکر نصیب کړي الهي ورس په قیامت د نبی عليه الصلاه والسلام شفاعت حرمتي ټول نصیب کړي
رسبك يا مدى النبي عليه الصلاة والسلام مخجوك سترق مدلي إلهي سمر على الإسلام مسلمان بطولة على الإسلام مسلمان خير رحمة برمون ولي خصوصي برمون بند رحمة فضل رحمة برمون ولي يا إلهي سمر أشهداء كرام خصوصي الافتحار وداركم نور مسلمان لطول قبرون ورمانواتي لطول برحال بند رحمتي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتفضيلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها من الدرجات وتبلغنا أصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا رحمن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله